یو صحابی وی زلاړم د ابوذر غفاری ملاقات لا. ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جمعات کے ناسو دا دروازه بنده کړه یا هغه بنده کړه یاد. ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ناسو جمعات کی صادر پزان باندې را چلے او ځان لو بالکل خاموش وی ما ته تپوسو کو چې یا بازارا داولی جمعات کې داسې خاموش ناستی. نو هغه ویلا چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د ناکار او د شری دوست نه ځان لواله بهتر دی او د ځان لوالی نه صالح او نیک دوست بهتر دی. چې کله د داسې ملګری نه و چې هغې تا ته د آخرت تذکره نه کوله او نه تا ته آخرت را په یاداو، نو ابوذر غفاري ویا چې د الله نبی وی د دې نه ځان له یو کونه کې ناسته بهتره ده. دا مو خلکو سره مه کښېنه او کو چېرته د ملګری صالح دی او د هغه په لیدلو باندې تا ته الله په یادیږي او ستا په دین کې څه ترقي راځي او تا د ګناهونو نه بچ کېږي، نو بیا ویا چې ابوذره د داسې ځان له ناستې نه دا ملګری بې ښه دی. د هغې سره د دین تذکره وکړي، ځکه په دیني مسله کې بحث کول دا جهاد فی سبیل الله عمره اجر او ثواب لري. بهر کې جبا دا به ابوبکر صدیق راونی ولا او داسې به مګله په دې ګوتو کې وې د دې د لاسه ډېر خلک جهنم ته لاړ او دې خلک هغه د داخلېدلو ځای ته داخل کړله نه یې نیستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری روایت دی د الله نبی وایي من یضمن لی ما بین لحییه کو چا مال ضمانت را کو د هغو څیزونو چې هغه د دوو جامو په منځ کې دی یعنی جبه وما بین رجلیه او کو چا مال ضمانت را کو د هغه څیزه چې هغه په مابین د دوو پتنونو کې یعنی مراد تینا شرمګاه. نو د الله نبی وایي اضمن له الجنه زه به ده لره د جنت ذمواري ورکم. کو مومن بنده دا دو څیزونه د الله په قانون او د رسول الله په اتباع کې استعمال کړه چې څنګه الله وایي او څنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه رنګې د الله نبی وایي دا دو څیزونه د دې ماته ضمانت وکړو چې دا به د الله په بغاوت د الله په نافرمانۍ په دې کې نه استعمالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي د جنت ذمہوار دی.